محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زمانه مخکې څونه پیغمبران تیر شوي دي نو د هر پیغمبر داغه په ملګرو کې دوه قسمه ملګري. یو قسم ملګري هغه و چې هغې ته حواریون ورته وایي. حواری معنی دا صفا، پاک، مخلص، خاص ملګری. داغه په امت کې څه داغه خاص ملګری. و اصحاب او څه عام ملګری. نو دغه شان زما په دې امت کې هم څه خلق بداسي چې هغه ډېر مخلص شي، بچا کې بلګ اخلاص کې کمی. نو دا هغې پیغمبرانو هر پیغمبر امتیانو کې حواریین دي او که عام ملګري دي. هغوی به د پیغمبر په طریقه باندې عمل کوو. پیغمبر چې به ورته څه ویل په هغې باندې به هغه د خپل ځان دپاره راهنما ګڼل. نو بس کامیاب. خو چې کله د هغې نه وروسته د هغې په نسلونو کې داسې بچي پیدا شو، داسې نسل پیدا شو چې هغوی به بیا د پیغمبر په طریقه باندې نه تله او د پیغمبر کوم هدایات چې وو د هغې نه به یې رهنمایي نه حاصلوله. نو په خولې به یې چې کومه ویله نو په عمل کې به یې هغه نه راوسته. یعنې د الله تعالی وینا د نبي طریقې دا به خلکو ته خو بیانولې، خو په خپله به یې پې عمل نه کوو. او هغه کارونه به یې کول چې د هغې ورته اړولې پیغمبر ویلي نه وو. نو په دې امت کې به هم دقه شانې راځي. داسې دور را روان دی، داسې دور به راشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې دور کې د ما او ستا دپاره راهنمایي وښوده چې زما او ستا کار به صحیح. نو پیغمبر علیه السلام وایي 3 طریقې دي چې کله تاسو پوه شئ چې خلک په خولې خبره خو ټیک کوي خو عمل یې وران دی، یا عمل یو دی او کوي بل څه. دعوه د اخلاص کوي خو په حقیقت کې په عمل کې اخلاص نه، نیت یې ګډوډي، بدعات او خرافات په دین کې نه باسي. نو د نورو مسلمانانو بیا دا ذمہواري ده چې د دې خلکو خلاف به کوي. د خلاف 3 قسمه دي. یو خلاف دا دی چې ستا سره زور یي، طاقت یي در سره، قوت یي در سره. نو دا برایي چې ده، دا ورانۍ چې دی، دا بدعات او خرافات چې دي، دا به د خپل زور او د خپل قوت په بنیاد باندې د معاشرې نه ختم کړي. که اختیار در سره د زور یي او که دا در سره نه د چا خلاف لاس اوچتول چې دي نو ستا ذمہواري نه، نو بیا په بلساني، نو بیا ژبه استعمال کا او د ژبې په ذریعې باندې د دغه بدعات او خرافاتو رد بیان کا او خلک پوهه که په دې باندې چې دا ستاسو کار چې دی دا د قرآن خلاف دی، د حدیثو خلاف دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف دی. او 3 نمبر خلاف په دې طریقه کې دی شي چې مثلا ته په خولې هم چا څه نه شي ویلی، عالم نه، قرآن درته نه دی یاد، حدیث درته نه دی یاد، خو د خپلو روایاتو په بنیاد باندې په یو صحیح لار باندې روان یې. نو په داسې موقع کې د ښه او د بد تمیز هر سړی کوي. نو چې تا ته کله پته ولګي نو په بقلبه بیا په خپله د هغې نه خو نفرت کوه که نه. نو 3 قسمه خلاف شو. یو دا چې سړی په خپله باندې د هغې نه په زړه کې کرکه کوي. دویمه دا چې په خولې باندې د هغې خلاف بیانونه کوي. او درېیمه دا چې په زور او قوت در سره او د هغې په بنیاد هغه برایي ختمه کړي یا یې بدل کړي یا یې کمه کړي. په دې 3 صورتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ایمان مراتب دي. دا قوت چې رچا سره یو په قوت منه کې دا مسلمان دی.
چې په جبه خلاف کوي دا مسلمان دی او چې دا پزړه کې تکرکه کوي او د هغه محفلونو خواله نه ورځي نو په هو مؤمن دا مسلمان دی او که وسړی داسې دی چې هغه یې نه چې په دین کې خرافات او بدعات خلقونه نشته د اسلام اصول چې دین او هغه وړاندول او به هم دی وی به خیر دې څه مسله نه سړیا وي دا دنیا د دماغ خپل عمل دی خپل عمل دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی دې په دې پوه شي چې په دې کې د اورید دانې پړ کې ایمان هم نشته په دې کې د اورید دانې پړ کې ایمان هم نشته په دې وجہ کوشش بدا پکاري چې کله داسې خلاف شریعت کارونه وویني سړی نو چې داغه خلاف په خلی باندې په جبه باندې او دغه شانی په لاس باندې او دغه شانی په ځل باندې داغه خلاف وکړي وعن ابن مسعود رضی الله عنه د حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من نبی نشته او پیغمبر بعثه الله چې لګلې الله تعالی فی امته خپل امت ته قبلی زمانه مخکې الا مگر کان او بله داغه فی امته داغه په امت کې حواریون مخلص ملګری واصحاب او سنور ملګری به هم یاخذون چاغي بنیو بسنته د پیغمبر طریقه ويقتدون او اقتداء به کول به امره د پیغمبر په حکم ثم بیا انها قصد سوا چې تخلقو رسترال من بعدهم داغین رست خلوف بیکار بچی یقولون غیب ویل بخلیما اغه خبر لا يفعلون چې کول به عمل تو نه راوستي ويفعلون او کول به ما اغه کارونه لا یؤمرون چې دې پیغمبر له حکم نو کړه حکم متکړای شوی نو پمن کم مسلمان جاهدهم چې داغي خلاف جهاد کو بيدی فلاس فهو مؤمن دا مسلمان دی ومن جاهدهم او چا چې داغي سره جهاد کو یې هغه منقل به لسانه فجب فهو مؤمن دی مسلمان دی ومن جاهدهم بقلبه چا چې جهاد کو داغه سره پزړه فهو مؤمن دا مؤمن دی وليس ونشت وراء ذلك ردين رستا من الايمان بيد ایمان حبت دانه خردلین دوری پړ کې هم حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کوم سړی په دې عمل کې د سی ولګي چې په خله یا په لاس یا په جب په ځړ باندې د برای خلاف خواري کوي یا دا چې د نیکۍ د خورولو د پاره خواري کوي نو د په خوونه باندې او د په ترغیب او ترهیب باندې یو سړی د ګنا نه منع شو یا په نیکۍ کولو باندې آماده شو نو چې هغه سړی ته څومره ثواب ملاويږي چې په عمل وکړو نو دا خون کې چې ده اقونه ثواب هغه ته هم ملاويږي لکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته د اسلام بهترین دین را رسوله ده نو چې مونږ سنه یک عمل کوو مونږ ته چې سونه ملاويږي نو دغه نو سره پیغمبر علیه السلام ته هم ملاويږي او داغه نرسته داغه صحابه دي داغه نرسته دا تابعین دي او د سپیشل راځر دی وخت دور دو علماء پورې چې هر سړی بل ته یو خبره د نیکی وخی نو چې بل په عمل وکړي نو اقم را ثواب غون کی تم ملاو شو او چې سړی بل په ګناه باندې آماده کی نو چې څونه ګناهونه هغه کوي نو اقونه ګناهونو سزا چې دا نو دا هغه سړی هم مومي کم چې دا خوونه کړی دا لکه قران کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې د ادم علی السلام بچي اولنې قتل وکړو اوس چې رست څونه خلق قتل کوي نو دا هغه بچي په کې سشته هغه ته په کې ثواب بدلا ملاويږي نو عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم من کم سړي چې دعوت ورکو الہودن هدایت طرف ته نو کان ای به دعوت ورکون کی تا له دت من الاجر اجر مثل دمرا اجور اجرنا من د اغه چا تبعه چې د تابعداري کړي لا ينقص نکمی ذالک دا من اجورهم د اجر د دین شیئا س اسنه چې د څم کوم عمل کوي هغه وی چیرې زما د عمل نه بغنی س کم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا چې د عمل کوون کې د څومره ثواب ملاويږي د پاجر کې کم نه را دي خود قم رب الله تعالی غبلم ورکی ومن دعا چا چې دعوت ورکو الی ذلالت د گمراهی طرف تکان ایب علیه پدبانی من الاثم د گناه بوج مثلو پشانت آثام د گناهونو من د اغه خلق تبعه چې په د پسې رست تلی لا ينقص نکم ذلك دا من اثامهم داغا گناهونو د دین شی انس رواه مسلم او دا ابو هريره نو فرمایي چې د دې په دې کار کې عملاً
مصروف خلق او مالدار خلق کم یې اسلام او دا کار چې کم خلق کوي چې د دین اسلام د حفاظت په خاطر باندې د دعوت او د تبلیغ کار کوي د جهاد فی سبیل الله کار کوي د ګناه مخ ته دیوال جوړیدونکې نو داسې قسم خلق ډیر کم یې اسلام چې کله اول راغی نو پیغمبر علیہ السلام کله د دین اسلام تبلیغ شروع کو نو د سلورو کسانو نه اخوا چا په ایمان نه راوړی خپل خزي او خپل بچیانو بیا ابوبکر شو بیا عمر شو علی شو او بیا عثمان شو داسې پسې رضی الله عنهم اجمعین د ټول رست داغي سره خو چې کله پیغمبر علیہ السلام او داغه ملګرو د دعوت کار شروع کو نو بیا خلکو ته هر نه دی اچیلی بلکې د کورون نه استې شوی دي غلولې شوی دي حتی دا چې حبشه ته هجرت شوی دی مدینه ته هجرت شوی دی دا هجرتونه ولی کړی دي دا هجرتونه ځکه کړی چې خلکو د اسلام ناشنا غنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د حدیث کې فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې اسلام څنګه چې پاول کې ناشنا او خلکو ته ناشنا کړي دو او غریب خلکو پاغه باندې د پیغمبر سره ملګرتیا کړو دغه شان یو دور بده راشي چې پای کې بیا د اسلام د خلک چې دین هغه د کلمه توحید اقرار کوونکي چې دی به دهشتګرد انتها پسند او پسماندا په دین ومنو باندې باغه خلک د خپل کلونه د خپل زمکونه د خپل کارخانونو د خپل جایدادونو نه د دینه به محروم کړي نو په اسلام باندې ثابت قدم پاتې کېدل ډېر زیات ګرانی نو په دغه دور کې چې کم غریبان او کم خلک چې دي هغه په اسلام باندې کلک پاتې شي نو دا غي د پاره د ماده طرف نه پتوبا للغرباء نو پس مزید د داسې غریبانو مزید د داسې غرباء وعنه د دغه حضرت ابو هريره نے روایت در رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا الاسلام اسلام پاول کې شروع شو غریبا ناشنا وسيعود او بیا بم شي کما څنګه چې بدا پاول وخت کې نو پتوبه نو خوشحالي دا او مزید للغرباء دغه غرباء چې په دې اسلام باندې په دغه حالت کې عمل باندې مستقیم پاتې او بیا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره دا حدیث نقل کړي چې ګوره یو دور را روان دی چې د اسلام باندې د عمل کول چې دین دا په خلکو باندې د زور د وجنه یا د بدعات او خرافات د وجنه یا د مفادات د وجنه دا به ور باندې ګران شي نو څه خلک بداسي چې هغه خو به کافران به په زور کوي ظلمونه به کوي دا غي د وجنه به په مسلمانۍ باندې عمل کول ګران شي لکه چاینا کې یو کیم د داغه نه یو زنانه مخ کوردو کې راوتی د ناغه انټرویو ورکړی دا ترکی یو اخبار داغه نه انټرویو اغستی دا هغه وی چې په منګه مونږ نه پر خودونه مونږ پر سترګو په اشاره باندې مونږ کو په جیل د سترګو په اشاره بسړی څنګه مونږ کوي خدا به مزړه تراوړل چې په منځه ولاړ نور به خپل دغه په مشکلاتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ایمان او اسلام به د مدینه ته بیر تراغون شي څنګه چې د مدینه نه خور شوی دی دغه شان به مدینه ته بیر تراغون شي څنګه چې د مار غزیدلې او بیرته لکې را غونډې کې ورور را غونډې کې او تپېړې ته جوړ شي دغه شانې به د اسلام مدینه طرف ته راغون شي نو زمونږ استاد ذمہواری چې د نو هغه دا چې اسلام درا غونډې ته پرې نه دو او اسلام د دنیا ګټ ته ورسو سید مودودی رحمت الله علیه وی قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ ټول دنیا باندې خواره شي نو حضرت ابو هريره فرمایي وعنه د حضرت ابو هريره روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الايمان دا ایمان او د مسلمانی لا يعرض دا براغون شي ال المدینه مدینه ته کما څنګه چې تعرض راغونډيږي الحیه اغا مړې اغا مار الى جوهرها اغا خپل سړی دا متفقون علیه وسنذكر حدیث ابي هريره د ابو هريره یو بل حدیث ته په دی حواله باندې چې ضروري ما ترکتکم فی کتاب دا حدیث چې دا ورسته بیا راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي دی حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت جابر رضی الله عنه د دې دوړو پر روایت باندې یو حدیث نقل شوی دی هغه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی ورکړي چې لا یزال من امتی یا لا یزال طائفه من امتی یقاتلون علی الحق زما په امت کې به همیشه د پاره یو ډله د سی چې په حق باندې کلک ولاړی ابد جنگوم کوي
اب د هغې دپاره سخت برداشت کوي او کم خلک چې د هغې د تباه کولو خواري کوي ایو به دې کامیابېږي نه د اخره پورې به د دین د اقامت دا خواري چې ده دا به روانه وي الله تعالی دې مونږ هم د تحریک اسلامي د دغې روانو کارکنانو ملګري وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك